بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 122 نمبر درس دی د ثلاثي مزید فی ابواب و بیان. یعنی د دې نه مخکې درسونو کې موږ د ثلاثي مجرد شپږ ابواب دي. اول نمبر نصره ینصرو، دا یو باب شو. بیا ورپسې ضربه یضربو، دا دویم باب شو. بیا ورپسې سمع یسمع، دریم باب شو. فتح یفتحو، څلورم باب شو. کرما یکرمو، پنځم باب شو. حسب یحسبو، شپږم باب شو. نو دا شپږ ابواب چې دي د ثلاثي مجرد وای، چې د دې د فعل ماضي په اوله صيغه کې صرف درې حروف وي، زیاتې حروف پې نه وي، نو هغې ته ثلاثي مجرد وای. او ثلاثي مزید فی هغې ابوابو ته وایي چې د هغې د فعل ماضي په اوله صيغه کې د دریو حروفو نه زیات حروف هم وي. یعنی درې حروف خو پکې اصلي وي، خو هغه اصلي باندې زیاتي هم وي. ثلاثي مجرد لکه مثلا ګورئ ضربه، ضربه، نو په دې کې یو ضاد دی، یو پکې را ده او یو پکې با ده. نو وګورئ دا درې حروف دي پکې، د دې دریو باندې یو هم زیاتې نشته، نو ځکه ورته ثلاثي مجرد وایي چې بالکل په فعل ماضي په اوله صيغه کې درې حروف دا پکې دي. ثلاثي مزید فی څه ته وایي؟ اوس ګورئ اجتنبه، اجتنبه، دا د افتعل په وزن دی. افتعل، نو ګورئ دا فا پکې اصلي ده، دا عین پکې اصلي دی، او دا لام چې د فا عین لام مقابله کې یو د فا عین لام ته مخامخ کم یو حرف وي که نه، هغه به اصلي او د دې نه علاوه به پکې زیاتي وي. نو د فا ته مخامخ دا جیم دی، نو دا جیم پکې اصلي شو. ټیک شوه؟ بیا عین ته مخامخ دا نون دی، نون، نو دا نون چې دی دا پکې اصلي شو. او لام ته مخامخ با ده، نو دا با پکې اصلي شوه. نو دا درې خو پکې حروف اصلي شو. اوس پکې پاتې یو دا حمزه شو او یو دا تا شوه. نو دا حمزه او تا دا دوه پکې زیاتی شو. ټیک شوه؟ دا دوه زیاتی شو. نو ګورئ دا درې پکې اصلي دي او دا دوه پسې زیاتی شو. نو د دې د وجې نه ورته ثلاثي دې دریو ته وایي، او مزید معنی ده چې زیاتی دي پکې دا دوه. نو ثلاثي مزید فی ابواب. نو ثلاثي مزید فی مطلب دا دی چې د فعل ماضي په اوله صيغه کې خو به درې حروف اصلي وي، خو زیاتی به هم پکې وي، یا یو حرف به زیاتی وي یا دوه به وي. نو دې اجتنبه کې دوه حروف زیاتی دي. نو د ثلاثي مزید فی ابوابو بیان. ابواب د باب جمع ده، او باب دا اجتنبه نه ده، اجتنبه یجتنبو، دې ته یو باب وایي. اجتنبه یجتنبو دا یو باب شو. یا ضربه یضربو، دې ته یو باب وایي. ٹھیک شو؟ نو د ابوابو بیان د ثلاثي مزید فی، ثلاثي درې حروف چې پکې اصلي وي، مزید فی چې د دغه دریو حروفو نه پکې زائد هم یو حرف یا دوه حرف یا ډېر حروف وي، نو هغې ته ثلاثي مزید فی وایي. د ثلاثي مزید فی ابوابو بیان. اوس درته وایي چې د ثلاثي مزید فی څو ابواب دي. ثلاثي مجرد چې په فعل ماضي کې صرف درې حروف اصلي وي، زیاتي پکې نه وي، هغې ته ثلاثي مجرد وایي. د هغې خو شپږ ابواب وو، همې درته وویې. اوس ثلاثي مزید فی چې د دریو حروفو نه زیاتي هم پکې حروف وي، نو هغه څونه دي؟ نو اوس درته وایي ثلاثي مزید فی ابواب. ثلاثي مزید فی ابواب دوه قسمه دي. ثلاثي مزید فی ابواب 9 بابونه دي، خو په دې کې دا دوه قسمه دي. یو ته وایي ثلاثي مزید فی با حمزه وصل. ثلاثي مزید فی با حمزه وصل، یعنی چې حمزه وصل پکې وي. اوس په حمزه وصلي او حمزه قطعي درته ښیم چې دا څه ته وایي. نو ثلاثي مزید فی با حمزه وصل او دویم نمبر دوه قسمه دي. ها، ثلاثي مزید فی ابواب دوه قسمه دي. یو ته وایي ثلاثي مزید فی با حمزه وصل، او یو ته وایي ثلاثي مزید فی بې حمزه وصل. با حمزه وصل چې حمزه وصلي پکې وي، او بې حمزه وصل یعنی چې د حمزه وصلي نه بغیر وي، چې حمزه وصلي پکې نه وي. نو ثلاثي مزید فی با حمزه وصل 9 ابواب دي. ثلاثي مزید فی با حمزه وصل 9 ابواب دي، او ثلاثي مزید فی بې حمزه وصل 15 ابواب دي. 15 ابواب. هغه 15 ابواب به هم درته دلته ولیکمه. یو ته وایي افعال، تفعیل، افعال، تفعیل، مفاعله، مفاعلتون دی،
نو دا مفاعله وي. افعال تفعیل مفاعله تفعل او بل ورپسې تفاعل. نو دا افعال تفعیل مفاعله تفعل او تفاعل دا پنځه ابواب چې دي ته وایي بې حمزه وصل. دا پنځه ابواب دي، په دې به خپل تفصیلي بحث کوو، خو دا پنځه ابواب پکې بې حمزه وصل دي او دا 9 ابواب چې دي دا با حمزه وصل. بې حمزه وصل چې دی کې دا حمزه چې دی دا وصلي نه دی. حمزه دوه قسمه دی، اول دغه باندې ځان پوه کړو. دا حمزه چې دی دا دوه قسمه دی. حمزه دوه قسمه دی. ګورئ ورته یو ته وایي حمزه وصلی او یو ته وایي حمزه قطعی. قطعی مطلب دا دی چې بالکل دغه لازمی وي. دا حمزه وصلی وي دا عارضی وي، او دا حمزه قطعی وي دا لازمی ضروری وي. حمزه وصلی څه ته وایي ګورئ، لکه مثلا موږ سره اضرب دی. اضرب دا د امر صيغه ده، په دې کې مطلب دا دی ته وهل وکړه. خو دا دې کې ګورئ دا اصل کې موږ سره و تضربو د دې نه موږ امر صيغه جوړوله. اول به علامت مضارع ختم کې بیا به اخري حرف ساکن کې. نو دا اول حرف ساکن شو، دا ضاد ساکن دی نه ویل کېږي. نو دلته به موږ حمزه ولګو، یو حمزه به ولګو. نو بیا به د عین کلمه باندې کسره ده، نو موږ به په دې حمزه باندې کسره ولګو. نو اوس دا حمزه موږ سره راغی. نو دا اوس شو اضرب د امر په صيغه کې دا موږ سره اضرب حمزه راغی. نو که چېرته د دې حمزه نه مخکې واو ولګېدو که نه، دا واو ولګېدو، نو د دې حمزه د حرکت ختم کی. نو دا موږ بیا وایو وضرب. یا که د دې حمزه په ځای باندې د دې واو په ځای باندې دلته فا ولګېده نو دا حمزه خو په خپل شکل کې پاتې شي، خو د حرکت ختم شي، دا نه ویل کېږي. نو دا بیا موږ وایو فضرب. فاضرب نه وایو، دا موږ بیا وایو فضرب. نو ګورئ حمزه وصلی هغه حمزه ته وایي چې د ده نه مخکې حرکت والا زبر زیر پیش والا حرف ولګي، نو د دې حمزه را حرکت ختم کړي، د حمزه وصلی وایي. ټیک شوه؟ یا ګورئ دغه شانتې ګورئ ارحم معنا ده ترحم وکړه. ارحم ترحم وکړه. نو که چېرته دې نه مخکې واو ولګي که نه، د دې حمزه دا شروع کړي چې را کوم حمزه دی زیر والا د ده را حرکت به ختم شي. نو دا به موږ وایو وارحم وانت خیر الراحمین. ٹھیک شو؟ نو دې حمزه د حمزه وصلی وای. اوس د دې دا با حمزه وصلی یعنی د دې افتعال استفعال انفعال افعلال افعیلال افعیعال افعوال او بیا افعل او افعل د دې په شروع کې چې دا کوم حمزه دی کنه، نو دا حمزه وصلی دی. که د دې نه مخکې د دې استنصار نه مخکې یو حرکت والا حرف ولګېدو کنه، نو د دې استنصار د دې حمزه نه حرکت به ختم شي، شکل به پاتې شي خو ویل کېږي به نه. نو دغه چې کوم شکل پاتې شي او حرکت ختم شي ویل کېږي نه، دغه حمزه د حمزه وصلی وایي. او حمزه قطعی څه ته وایي؟ حمزه قطعی هغه حمزه ته وایي چې هغه لازمي وي، که د هغې نه مخکې حرکت والا حرف ولګي او که ونه لګي نو هغه به ویلی کېږي. لکه اوس وګورئ اماره دی. نو پر حمزه قطعی باندې وګورئ د پاسه ما یو بل ورکوټی حمزه ولګو. حمزه قطعی د پاسه د ورکوټی یو بل حمزه وي. نو چې کله د حمزه قطعی د پاسه بل ورکوټی حمزه وي که نه، نو هغه حمزه لازمي حمزه وي، د هغه نه مخکې که حرکت والا حرف لګي که نه، نو هغه حمزه به ویلی کېږي. اوس دا اماره دی، نو که د ده نه مخکې ته واو ولګې که نه واو، نو دا به بیا هم دغه شانتې به واماره، دا به بیا هم وې اماره اوس وګورئ افعلو دی یعنی اعلمو دا د اسم تفضیل صیغه ده. نو اسم تفضیل باندې هم دلته حمزه ولګې اعلمو. ټیک شوه؟ اعلمو یعنی هغه یعنی ډېر زیات پوهېږي. اوس وګوره دې نه مخکې زه واو لګوم واو، نو د دې اعلمو دا حمزه به اومه مقه شانتې ویلی کېږي. دا به بیا مونږ وایو واعلمو، دا به مونږ داسې نه وایو واعلمو به نه وایو، دا حمزه به نه ختمو.
نو چې کوم حمزه نمخ کې حرکت والا حرف ولګي او هغه حمزه بیا ویل کېږي نو هغه حمزه ته حمزه قطعي وي لازمي حمزه چې هغه د حرکت والا حرف د وجې نه ختمېږي او د کوم حمزه نه مخکې حرکت والا حرف ولګي او د حمزه حرکات ختم کړي حمزه صرف شکل پاتې شي او نه ویل کېږي نو هغه حمزه ته حمزه وصلي وي وصل معنا ده ملاول او فصل معنا ده جدا کول نو دا ځان له نه ویل کېږي دا اضرب چې دی که نه دله چې کله موږ د امر صیغه جوړه کړه نو دا حمزه ورسره ولګو ځکه چې دا اولنی حرف ساکن پاتې شو دا ځان له نه ویلی کېدو نو دا حمزه ورسره میلاو کو وصل د دې حمزه ورسره وصل وکړو نو چې د دې حمزه ورسره وصل وکړو نو دا صیغه بیا اضرب ویلی کېږي اوس چې د دې اضرب نه مخکې حرکت والا حرف ولګي نو بیا به د دې اضرب د دې حمزه دا حرکت ختم شي نو دغه ته حمزه وصلي وي او دا یو حمزه قطعي دی نو ان شاء الله په دې کې باقاعده بیا مکمل تفصیلی بحث هم کوو نو په دې د ثلاثي مزید فی 14 ابواب دي نه با حمزه وصلي دي چې دا حمزه وصلي پکې شته با حمزه مطلب دا دی چې حمزه وصلي پکې دی د دې په شروع کې چې دا کوم حمزه دی د اجتناب په شروع کې دا کوم حمزه دی نو دا حمزه وصلي دی حمزه وصلي د دې اجتناب نه مخکې که چېرته یو حرکت والا حرف ولګېده نو هغه به بیا مونږ وجتناب وایو وجتناب اجتناب به بیا نه وایو ټیک شوه نو دغه ته دا حمزه وصلي دي ګوره د افتعال په شروع کې دا حمزه وصلي دی که د نه مخکې حرکت والا حرف ولګي نو دا حمزه به نه ویلی کېږي د حرکت په ختم شي صرف شکل به باقي پاتې شي او ویلی کېږي به هم نه ٹھیک شو نو دا با حمزه وصلی نه ابواب دي او به حمزه وصلی چې دا حمزه پکې وصلی نه دی حمزه پکې وصلی نه دی قطعي دی لازمي حمزه دی پکې نو هغه افعال تفعیل مفاعله تفعل او تفاعل دا پنځه ابواب چې دی دا به حمزه وصلی دي چې دې کې حمزه وصلی نشته اول دا افعال لکه اکرام د اکرام په شروع کې وره اکرم یکرم اکرام د دې په شروع کې دا کوم حمزه دی دا حمزه قطعي دی وګوره دا الف دی د الف نه پس ما ورکوټه حمزه ولګو دا حمزه نه پس می حرکت ولګو د دې حمزه مطلب دا دی چې دا الف کوم لیکل شوی دی کنه دا حمزه دا حمزه قطعي دی لازمي حمزه دی دا د حرکت د وجې نه ختمېږي نو اکرام نو دا افعال لکه اکرام تفعیل مفاعله تفعل او تفاعل دا پنځه افعال داسې دي دا پنځه ابواب چې د دې کې دا به حمزه وصلی دي چې دې کې حمزه وصلی نشته دی ٹھیک شو حمزه وصلی نشته پکې او دا نه ابواب داسې دي چې د دې په شروع کې دا کم حمزه دی نو دا حمزه وصلی دی ما د تر حمزه وصلی او د حمزه قطعي خو خپل تفصیلی مختصر او تفصیلی بحث وکړو اوس ګورئ راځئ دا ثلاثي مزید فی با حمزه وصل نه ابواب دي نو یو افتعال دی افتعال لکه اجتناب د افتعال دا حمزه وصلی دی د دنه مخکې حرکت والا حرف چې ولګي نو دا حمزه وصلی به صرف شکل پاتې شي ویل کېږي به نه لکه اجتناب د دنه مخکې دغه افتعال لکه اجتناب بیا استفعال په شروع کې دا کوم حمزه دی دا حمزه وصلی دی قطعي نه دی وصلی معنی د عارضي او قطعي معنی د لازمي نو دا عارضي دی که دنه مخکې حرکت والا حرف ولګي نو دا بیا نه ویل کېږي دا حمزه نه ویل کېږي صرف دا الف پاتې شي او دا حرکت ختم شي ٹھیک شو خو دا الف هم نه ویل کېږي لکه استنصار د استنصار د دنه مخکې که واو ولګې نو واستنصار به ویل کېږي دا الف په صرف شکل پاتې شي دا حرکت به ختم شي نو واستنصار یا فاستنصار یا ثم استنصار نو دقه شي نو دا حمزه وصلی دی نو دا نه ابواب د دې دا شروع کې چې کوم حمزه دی دې ته حمزه وصلی وایي نو ځکه ورته با حمزه وصلی وایي چې دا حمزه وصلی والا نه ابواب دي او به حمزه وصلی چې حمزه وصلی پکې شروع کې نه وي نو دا 15 ابواب دي نو نه او 15 دا د ثلاثي مزید فی ټول 14 ابواب دي نه حمزه وصلی والا دي او 15 حمزه وصلی والا نه دي به حمزه وصلی دي بغیر د حمزه وصلی والا دي نو حمزه وصلی معنا ده چې حمزه وصلی والا دي او به حمزه وصلی معنا ده چې حمزه وصلی والا نه دي بغیر د حمزه وصلی دي نو ثلاثي مزید فی با حمزه وصلی نه ابواب دي لکه افتعال لکه اجتناب استفعال لکه استنصار انفعال لکه انفطار انفطر ينفطر انفطار اذا السماء انفطرت دا انفطرت
انفطرت. نو چې کله د دې نه مخکې حرکت والا حرف ولګي نو د حمزه حرکت ختم شي، دا صرف الف پاتې شي او ویل کېږي نه. نو اذا السماء انفطرت، انفطار سور دغه شو دا انفطار، لکه د دې نه مخکې حرکت والا حرف ولګېدو نو د دې حرکت ختم شو. نو انفعال د دې حمزه وصلي لکه انفطار. افعلال لکه احمرار، د احمرار په شروع کې دا کوم حمزه دی، دا حمزه وصلي دی، که حرکت والا حرف تی مخکې ولګي نو دا نه ویل کېږي. افعلال لکه ادهیمام په شروع کې دا حمزه وصلي دی. افعیعال لکه اخشیشان ٹھیک شو، نو دا حمزه وصلي دی. افعنوال لکه اجلنواز. افاعل لکه اثاقل ٹھیک شو، دا افاعل دا باب دی او اثاقل دا مثال دی. لکه دا شروع کې چې کوم باب دی ما ورته لیکلی لکه د لکه نه پس چې مې دا کوم حرف لیکلی دا د دغه افتعال مثال وي. مثال افاعل لکه اثاقل او افعل لکه اطهر. نو افعل دا باب دی او اطهر دا مثال دی. افعیعال دا باب دی او اخشیشان دا مثال دی. انفعال باب دی او انفطار دا مثال دی. ٹھیک شو، نو مثالونو سره مې دا نه ابواب ولیکل. بیا موږ له یو تنبیه راکړې ده، تنبیه چې ګورئ تاسو خبردار شئ. تنبیه دا ده خبردار د ثلاثي مجرد چې فعل ماضي په اوله صيغه کې صرف 3 حروف زائد پکې یو حرف هم نه وي، هغه ته ثلاثي مجرد وایي. د ثلاثي مجرد د شپږو ابوابو نه علاوه باقي د ټولو ابوابو، یعنی د ثلاثي مزید فی، د رباعي مجرد او د رباعي مزید فی، د ټولو ابوابو په ګردانونو کې د اسم مفعول صيغه د اسم ظرف معنا ورکوي. لکه کومه چې د اسم مفعول صيغه وي کنه، لکه مثلا د اجتنب اجتنابا، د دنه به اسم مفعول صيغه زه واخلم مجتنبون. نو دا مجتنبون دا د اسم مفعول معنا دقه ده او د اسم ظرف هم معنا ده. د دې معنا چې کومه د اسم مفعول ده د مجتنبون معنا ده اجتناب، چې هغه کس چې اجتناب ته شوی وي، او اسم ظرف معنی هم وکوم د دغه صيغې مجتنبون، یعنی د اجتناب کولو ځای یا د اجتناب د پرهیز کولو ځای یا د پرهیز کولو وخت. ٹھیک شو، او د ثلاثي مجرد ابوابو نه علاوه باقي په ټولو ابوابو کې نه د اسم عالی صيغه راځي او نه د اسم تفضیل صيغه وي. ٹھیک شو، صرف د اسم اعلی او اسم تفضیل دا صرف د ثلاثي مجرد شپږ ابوابو نه جوړیږي. بیا د ثلاثي مزید فی، رباعي مجرد، رباعي مزید فی، د دې ابوابو نه د اسم اعلی صيغه جوړیږي او نه د اسم تفضیل صيغه جوړیږي. او په دې ثلاثي مزید فی، رباعي مجرد او رباعي مزید فی، په دې ابوابو کې چې کومه صيغه د اسم مفعول وي کنه، هغه صيغه بیا د اسم ظرف هم وي. نو دا زمونږ د نن ورځې باسو لږ اوږد شو دا باس، خو دا به انشاءالله ډېره فایده درکوي. اوس به مونږ په دې کې په یو باب باندې مکمل د دې صرف صغیر ګردانونه هم کوو او په یو باب باندې اوس د افتعال را روان درس کې به انشاءالله مونږ د افتعال نه د اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنبون او بیا به د دې به پوره مونږ صرف صغیر کوو. بیا به پسې د بل درس کې به د استفعال صرف صغیر کوو. بیا په هر یو باندې به خپل مکمل تفصیلي بحث هم کوو او د هغې صرف صغیر به هم کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.